الم ترى ایت ندی کتلی الی الذین ها کسانو تا قیلا چی ویلی شیو لهم هغویتا کفو چی تاسو بن کئی ایدیکم خپل لاسونا د جهاد کولونا و اقیموا الصلاة او قائم کړئ منځونه و آتوا الزکاة او ورکوي زکات فلما كتب پس هرګل چې پرس کړل شو علیهم باغوی باندې القتال جهاد اذا پدغه وخت کې فریق یوډلی منهم د دوینا اذا پدغه وخت کې فریق یوډل و منهم د دوینا یخشون الناس دیو یریدل د خلقنا که خشیت الله لکه پشان د یری د الله یعنی څنګه چې الله نه سو کېږي او اشد خشیه یا د الله د یری نوم زیات دی د خلقنا یریدل وقالو بی اول ربنا ای رب زمونگا لما کتبتا تاول فرسکو علینا پا مونگ باندی القتال جهاد لولا اخرتنا ولی محلت رانکلو تا مونگ تا الى اجل قریب ترنیزدی مدی پوری قل اوه دعی پاک حبیبا متاع الدنیا پیدد دنیا قلیل دا لگدا والآخرت او آخرت خیر دیر بہتر دی لمن دا غچا دا پارا اتقا چې پرهیزګار شو ولا تظلمون او پتاسو به ظلم نشي کولی فتیلا لګ غونډه کې هم یعنی د کجوري پمینز کجوري پاوډو کې چې کم تار دي دا غتار برابر پتاسو باندې ظلم نشي کولی دا آیات شان نزول دا دی چې یا دا آیات په بار د منافقینو کې نازل شوی دي یعنی دا خبره منافقینو کړي وا چې فلما ربنا لما كتبت علينا القتال طول فرسكو بمون باندې جهاد لولا اخرتنا الى اجر قريب ولي تا مونږ ته مهلت را نکړو تر نږدې نیټه پوري دا خبره خو منافقینو کړي وا ځکه تفسیر قرطبی لیکي چې دا خبره د مسلمانانو د صحابه د شان نډیر لري دا چې هغه دا خبره کړي وی چې مونږ تا د جهاد ولي بمون باندې فرض کو نو دا خبره منافقانو کړي وا دا آیات په بار د منافقانو کې نازل شوی دي بعضی مفسرین وایي چې نه دا آیات په بار د مسلمانانو کې نازل شوی شان نزول دا دی چې د هجرت نمخ کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مکه مکرمه کې ژوند کو صحابه په مکه مکرمه کې پاتې کېدل نو صحابه باندې په مکه مکرمه کې قسمه قسم تکلیفونه به صحابه ته رسیدل قسم قسم تکلیفونه به صحابه ته ورکول شو بلال حبشی رضی الله عنه واقعا مشهور واقعا ده چې هغه به کوم دی د شپې به کوم دی او خو دروازه به بیا کوم دی په هغه تو زخمی حالت کې په کورو باندې به د شپې او خو په زخمی حالت کې به هغه بیا کوم دی په تودو شګو باندې واچو د خپې نه بنیول او راخو به او په سینه به وته لوی ګټ کې خودو د عربو ګرمي هم د سر سمانه ده هغه تودو شګو به حضرت بلال رضی الله عنه سملولو ورته به وی یا کوم دی مسلمانانه وره کافر شه او کوم مسلمان یا مسلمانین پرېګ دی بیا زموږ تکلیفونه د کوم دی ټینګ شه پازغو باندې به او خو هغه تودو شګو باندې به راکاغو قسمه قسم تکلیفونه به صحابه ته ور رسول په مکه مکرمه کې نو صحابه به تنگ شو نو رال رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به ګیله وکړه چې د الله پیغمبر مونږ ته د جهاد اجازه راکا چې دا کافران په مونږ باندې ډیر زیات ظلمونه کوي چې مونږ د دین د خپل ظلمونو انتقام واخلو او مونږ ته د جهاد اجازه راکا چې مونږ د دې سره او جنگیږو د نور قومونو په شان نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل چې ما ته الله حکم نه دی شوی تاسو صبر کوئ منس کوئ او زکات ورکوئ دا کارونه کوئ او چې کله د جهاد حکم راغی نو بیا به تاسو ته وایم چې کله الله ماته د جهاد حکم خو تر کومه پورې د جهاد حکم نه دی راغلی تاسو جهاد مکوئ منس کوئ صبر کوئ منس کوئ او زکات ورکوئ زکات چې په دې منس سره تر کومه پورې د انسان په نفس کې د منلو باندې نیوی پیدا شوی او انسان تر کومه پورې د تکلیفونو عادت شوی نیوی تکلیفونو سره ځان عادت کړی نیوی خپل نفس سره جهاد نیوی کړي خپل نفس د تکلیفونو او د اذیتونو برداشت کولو ته تیار جوړ کړی نیوی یعنی خپل نفس باندې ډومبه تکلیفونه نه برداشت کړي دغه رنګ تر څو ورشي انسان خپل مال د الله په لار کې لګولې نه د دې سره ځان نه عادت کړي نو جهاد کول دا ډېر ګران دي ډومبه د خپل نفس سره جهاد وکا او مال د الله په لار کې ورګه دې سره جهاد وکا دا غینه ورستو به چې کم دي تاکي د طاعت ماده پیدا شي ورستو بیا جهاد
د دې وجه نه صحابه ګړومبه الله پاک جوړومبه دا حکم کړو تاسو مونږ کوئ تاسو د خپل نفس سره جهاد وکئ مونږ سار خوبي او شیطان وی او د شاء الله وی پاس دا چې تاسو د خپل نفس سره جهاد شیطان وی مال مور او مال ډیر خوږ سیز دی الله وی ورکا زکات نو مال ورکا دا د خپل نفس سره جهاد وکړو نو ته چې دې تکلیفونو سره عادت شي نو بیا به د کافر سره جهاد کولو ته تیاری او کنه دغه سینوي ته د خپل نفس سره جهاد نشي کولای نو د کافر سره بیا سره جهاد او تبلیغ نه راتلو ډبکیو نو اګه مونږ ټول اکثر تبلیغیان پکې نه زغ بازي ملګری پکې عام کسانو ناسو موږ سره قرانونه د وزیرستان نه راتلو او په ځای اعمال صدقات را سره محادثو کتابونه را سره مونږ ډبا کې ناسو دې کې کوم یکدم غانه ولګي پس غانه ولګي د جو مرګور ماته پاسې دي استاد ته یا ټیپ بند کی کم سے کم قرانونه دي حدیث زه پاسې د ما استاد ته می مې دا ټیپ بند کې ځکه چې مو په خپل ځای باندې چې نوم را باندې تبلیغ دي او کم سے کم قرانونه دلته کې پراته دي او احادیث کتابونه دي د دې لحاظ وکړه دا ټیپ بند هغه د خدای خوشاله هغه پور نه ټیپ بند خو ته بل یو کس نه سره هغه باندې خبره خونه لګی دا جمعه ته و چې تبلیغ شکار نه دی جهاد شکار دی جهاد تبلیغ هم شکار دی خو ما ته جهاد شکار دی ما وته د کم ځای نه رااله برما ته تللی او فلسطین ته تللی مې ته کم ځای نه د جهاد نه رااله دا جهاد د صرف زموږ د لپاره وخت تبلیغیانو د لپاره او کنه په خپلم چې د جهاد لته جهاد پیژني نه زما اراده شته دې مې ته په اراده باندې کار نه کیږي ټیپ لګيږي د الله حکم ماتيږي دلته قرانونه پراته دي د احادیث کتابونه دي زور تم د دې به د بګيږي دا ټیپ بند کا او ته زما مخالفت کې په نفس باندې دومره زور نشي راوستلی چې په فکر د ما سره ودرېږي او ساسوي دا ټیپ بند کا قرانونه به پراته دي کم سے کم دا خو زمون کتاب دی اخیری کتاب نو په دې باندې دوره غیرت نشي کولی او ته د کافر ګولې ته ټینګ شي مې تا خو د کافر د ګولې شړینګ نه اورېدل دا ته دلته کې ډبګ نه سي او دا خبرې کوي نو دا چې سړی باندې راشي الته کنه نو به سړی ته پته ولګي چې دې څومره زور تر کومه چې انسان خپل نفس ته تکلیفونو سره نیت کړی دی د الله په لار کې jihad نشي کولی مکه مکرمه کې الله لا حکم نه کوي پرې چې دې تکلیفونو سره عادت شي ورسته به د jihad حکم راځي نو صحابه په مکه مکرمه کې مکی ژوندۍ و نبی عليه الصلاه والسلام نوم بناخله قسمه قسم تکلیفونه او نبی عليه السلام د تاسو بدی ته معافي کوي درگذر به ورته کوي ودي دا تکلیف در رسیده سو انتقام ناخله د jihad حکم لا نه دراغله خو چې کله مدینه منوره ته نبی عليه الصلاه والسلام هجرت وکړو د jihad حکم راغی او چې کله د jihad حکم راغی نو بعضو کمزور مسلمانانو دا خبرو کړه چې یاره د jihad د حکم وسنه راغلی نو انکار نه کو د jihad د حکم نه انکار نه کو خپل ضعف او د کمزوري شکایت الله ته کو چې موږ ډیر کمزوري دي د ټیم کې د jihad د حکم نه راغلی نو دلته په مکه مکرمه کې مسلمانانو نبی عليه السلام ته درخواست کو پکار د مدینه منوره کې دي خوشاله شي و چې زموږ درخواست الله قبول کو او الله د jihad حکم راولې نو علما وایي چې مدینه منوره کې دي ځکه درخواست کو چې مکه مکرمه کې نبی عليه السلام ته وی چې د الله پیغمبره مونږ ته حکم وکړي چې مونږ د کافرانو سره وجنګي وی دا غلطه د jihad ارمان او درخواست ځکه کو نبی عليه السلام ته چې په دغه ټیم کې مسلمانانو باندې ظلم کېدو او دا فطری تقاضا ده طبيعي تقاضا ده چې انسان باندې ظلم وشي نو په دغه د انتقام جذبه او چتیږي دی چې ما انتقام واغست او چې کله د مدینه منوره ته هجرت وکړو دغه ټیم کې دی د الله پیغمبر موږ جهاد اجازه تراکا دغه ټیم کې دی د انتقام د جذبه غشو راوچت شي او جذبه راوچت شي او چې کله مدینه منوره ته هجرت وکړو نو انت مسلمانان په آرام باندې او چې ظلم نه وکړي او په دې چې کوم ظلمونه کړی هم دغه ډیر وخت شو دغه نه دین آشنا شو نو په دغه ټیم کې الله پاک حکم راولېږي نو په دغه ټیم کې د jihad حکم د طبيعت خلاف نو بعضو کمزور مسلمانانو دا خبره وکړه چې کاش چې دا حکم دې ټیم کې نه ورغلو انکار نه کو خو خپل کمزوري شکایت الله تکو خو بعضی مفسرین وایي چې نه دا اون کې دي شي چې د صحابه په زړه کې دا خیال راغلی په جبه باندې نه ویلې چې لولا اخرتنا الى اجر قريب یا قالوا ربنا لما كتبت علينا القتال تاونه پرس کو په مونږ باندې کېتل په جبه باندې صحابو کې دي چې دا خبره نه کړي په زړه کې وسوسه پیدا شوي او د زړه په غیر اختیاري وسوسه باندې انسان نشي نیولی د انسان په زړه کې غیر اختیاري تور د ګناه یو خبره راشي دی ولا په جبه باندې وجود نه ورګي په دې باندې الله دغه انسان نه رانیسي ځکه زړه د مونږ اساسو د اختیار نه بهر دی بعضی وخت انسان ته په زړه کې قسمه قسم د الله بارکه د پیغمبر بارکه د قران بارکه شیطان وسوسه ور اچ په دې باندې مخه پکېږي د ایمان نه خدا
د الله باره کې خپل سوچ بدلوي د الله باره کې انسان ته د شیطان وسوسې ور اچي دا به صحابو ته هم اچول نو په زړه کې ګستا غیر اختیاري طور یو وسوسه رااله د ګناه یو خیال راغی غیر اختیاري طور نو په دې الله تعالی رانیشي نو کې دي چې د صحابه په زړه کې وسوسه راغلی هغه الله تعالی خو خشوع زغه صحابه ډېر مقرب خلک نو دا آیات یا د منافقینو په حق کې دی بیا خو اشکال پاتې نشو خو د صحابه په حق کې وی او صحابه د خبره کړې وی نو دی بیا په تور د اعتراض نه د کړی بلکې الله ته خپل د کمزوري شکایت کړې دي او درې مدا چې په زړه کې وسوسه پیدا شي